امام بخاری رحمت الله علیه مبارک متعلق چې خلک دا کوم زړورتیا کوي کوم لبکوشایي کوي نو زه خو یم چې دا سړی چې دی نو دا په خپله باندې ډېر نپټه انسان دی چې ګوره امام بخاری رحمت الله علیه دومره احتیاط کړی دی او زه تاسو ته د هغه یو خبره عرض کړم هغه یوازې دا نه چې په راویانو کې د دغه قسم شیبو پکې راغلي دي او د هغې نه بیا ځان ساتلی دی په خپله باندې هم چې دی نو آیه دین دغه قسمه داغ په خپله جامه باندې نه دی راوستی لکه زه تاسو ته مثال درکړم تاسو ګورئ دی په طلب د احادیثو کې په طلب د علم کې دی راوتی دی موره به یې چې کوم دی نو ورته پیسې ورکړي دي شپږ شلې مثلا اشرفې دي یا کم و بیش هغه ولا جامو کې ګنډلې دي یا د سره په اشرفې شته دي خو هغه چې ته یو غل لیدلی دي او هغه اواز وکړ په بیړه کې په کشته کې دي ناستي اواز یې وکړ چې به زمانہ دومره پیسې چې کوم دي نو چا هغه کړي دي چا ایستلي دي نو زه به تالاشي اخلم نو بس هغه د غل باره کې خو خبره ډېره زیاته مشهوره ده پښتو کې ډېره سخته خبره ده خو زه به تاسو ته به هسې په هغه کې واړوم چې لکه څنګه چې وایي هلکه د غل او مه باندې که نه قاضي واقع شوی داسې ده که نه نو غرض دا دی چې هغه خو بیا سجن یې وکړو هغه چې کله شروع کړل تالاشي اخیستل شروع کړل که تالاشي شروع کړل نو د بلې نورو کسانو طرف نه را روان شي او راته په دې کې امام بخاری رحمت الله علیه راورسېدو د هغه خو دا کلک یقین و چې بس دلته کې د ده سره دا پیسې دي جو بس راوابېدم یم چې وګوره دا ستا سره وکړو نو هغه اشرفۍ چې دي نو هغه اوبو ته واچو اوس دې غل ته خو دا پته نشته تالاشي وله واغسته ورته وایي پیسې دې څه کړي دی ورته وایي وګوره نو بیا ورته دا غل وایي چې ما ته ښه پته ده چې دا پیسې د اشرفۍ ستا وي خو ما تاسو لیدلې وې نو ما وایي چې یاره په دې طریقه به یې ترې واخلم خو دا راته وایي چې څه دې کړي چېرته لاړې نو هغه مبارک ورته یو تاریخي جمله وایي او دغه جمله چې دا نو دا آیدین به زه وایم چې کوم خلک نبشناس خلک دی او د علماو په قدر پوهېدونکي خلک دی او نو هغوی به د قیامت ته ورځې پورې د دې چرچې کوي وی هغه خو چې تا کله اعلان وکړو چې زما نه دومره پیسې نو ما چې سوچ وکړو نو دا پیسې خو زما پیسې وي او دومره وي نو ما هغه دریاب ته واچولې چې هسې نه که ما سره د خپلې پیسې دومره د هغه خبره وي رامینده کړي که نه نو بیا به دا خلک وایي چې دا خو وګوره امام بخاری رحمت الله علیه به یاد کړي چې دا خو رښتیا وګوره سره ککړې وې پټې کړې نو د ائمو د محدثینو په جامه باندې به داغ راغلی و نو ما ته پته ده چې دا زما پیسې وي غلط هم پته و چې د دي خو دا کار مې ځکه وکړو نو چې څوک لکه د دې خپلې جامې دومره خیال ساتي د دې دپاره چې یاره د علماو د دې اهل فن په جامه داغ ونه لګي نو تاسو اندازه وکړئ ما تاسو ته وویل چې کوم خلک په هغې پسې چې کوم دی نو لګیا دي د هغې غیبتونه کوي هغې پسې په هغې لعن طعن کوي نو د دغې نه به چې دی نو بدنامې زمانه خلک نور وي سوال پیدا کوي